الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد دا خدای پاک فضل و کرم دے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين کہ دا عرفات پا دے میدان کے من خدای پاک را جمع کرو دے زے کہ حضرت آدم علیہ السلام چی را کس شو حضرت حوا علیہ السلام دل تداغیو بل سر پی جنگلو شویو ملاقات شویو او یو قول دا سے دے پا کہ چی دا کم دے کہ چی من ناسیو دا عرفات دا میدان دل تب دے حساب کتاب تل لگی میزان او حساب کتاب با دے زے کی گی یو قول کے دا سے راغلی دی دا اغا زید چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد اخپل و مرگرو دل تدغ سے دا کفن پا دے دو سادرونو کے سرطور سر رب العالمین تا چغی والی دے و جڑے کردے دے او دے او فرمائل چی ما خو پا دے جبل رحمت سر اخوا کے دا وقوفو کو و عرفات طول موقف دے چی چاکم دے وقوفو کن کافی دا وقوف ستاوئی زمارونو کہ دا دوال نپس لکا دولسنیم بجے نپس تر دا ماخام پوری اسڑی اسم دلتا زیریو کنو حاجیو شو کچا خوب مکنو حاجیو شو کسوک اسم یو سیکنڈ داخل شو نو حاجیو شو البت قانون داده چې دا ماخام د نور د پریوتون مخکې به نزو که اوتو نو په مونږ به دم لازمیږي دویمه دا ده زمارونو چې دا ما تاسو ته پرونم ویلو چې دا د خدای لوی کرم او فضل دی په مونږ دلته راوستو هر یو ملګری به وایي چې مونږ خو کړیدو مونږ خپلې خیمې ته ونه رسېدو که مونږ خپلو خیمو ته رسېدلی وي همدغسې خیمې دي لکه دا دلته چې مونږ تېرې کړې خو لیکن پیاده کې مونږ له خدای ډېر لوی ثواب راکړه اللہ پا مونگ مہربان شو او اللہ مونگ لڑے رجر راکا ولی حضور پاکو فرمائل کہ سوک پیادہ لڑشی دا مونگ کدا پا کرسو دام پیادہ دی او کدا سوک پیا قدمون واغشتل دام پیادہ دی نو حضور پاک او فرمائل کہ کم انسان اغا پا سورلے لڑو نو دا سورلے پا یو قدم دا حرم او یا نیکے نو دا حرم تا پوستے ہو چو سو یو لک نو او یا لکشوی او چې څوک پیاده لاړ نو په یو قدم د حرم اوه سوه نیکۍ د حرم نیکۍ وي د الله رسول څه ته وایي یو پلک نو اوه سوه لکه اوه کروړه نیکۍ په یو قدم تاسو وګټلې دا ستاسو خواهش نو مونږ په بس کې راتلو دا الله په تاسو کوله او چې څومره د نخولو بیا دا اصل عرفات دا دی چې دا تاسو وکړو چې تاسو په ایر کنډیشن بس کې راغلی وی ابه داسې نه وه چې دا پیاده رالی دا وکړی دی نو دا اللہ ویني دے وقت کے دا مونږ چې اوس ناست یو نو الله خپلې فرشتې راغونډې کړي دي او خپلو فرشتو ته څه وایي وایي ای فرشتو تاسو خو وایي چې انسان مه پیدا کوه جاو من کل فج عمیق د کم لرې لرې ځای نه رالل او ما ته په دشتو بیابان کې ولاړ دي سرونه سرتور دي او خولې ته بیږي او بین ته ځي الله که مونږ ایسي بس کې راغلي وو نو بین به مونږ نه نته که مونږ په ایسی خیمو کې پراته وی نو زمونږ نه به دا بینونه نه تلل نو ما ته ولاړ دي او په ګرمۍ کې راته ولاړ دی او لرې ځای نه راغلي دي نو ای فرشتو تاسو ګواهان شئ چې دا مې ټول وبخل نو فرشتې وایي فلانکې پکې ګناهګار فلانکې خو دې له راغلی دی فلانکې خو دې مقصد له راغلی دی فلانکې خو دې له راغلی دی وایي د دې نورو د برکت نه مې ورسره هغه مو بخل نو دې وخت کې مونږ دلته ناست یو او زمونږ رب په فرشتو زمونږ ستاسو په برکت خپل فخر کوي فخر چې دا بندگان مو بخل اوس دویمه دا ده چې مونږ ګناهګار یو مونږ خدا منو چې مونږ ګناهګار یو خو مونږ د خدای لوی احسان منو خدای مونږ ته احسان منو چې زمونږ د خواهش خو په بس کې و نو مونږ د پیاده روزغلولو زمونږ خواهش خو دا و چې مونږ په راحت راشو نو خدای ته وکړولو تا وی چې نه کړومم خولې ده نه بیوم بینونه ده نه وباسم په نورم کینوم په نورم ګرځوم الله دا ستا پیرزونه وه د صحابه د زمانې او د حضور پاک د زمانې غیات دی را باندې الله تازه کو داسې حج تا په موږ د صحابه د زمانې یاد تازه کو هغې خو په ایسي بسونو کې نه دي راغلي تا خو په موږ د تابعینو د نیکانو خلکو د زمانې یاد تازه کو او زمونږ بسې
حضرت مالک ابن دینار وی د سخته ګرمي وه او وی د ګرمۍ د لاسه زه د خوب نه راته نو بار راووتم وی چې بار راووتمه ګرمي وه ټینګېدی نه شوم یو شل دی او هغه شل په دې لاسو خپو توخیږي خپې هم کار نه کوي لنډه هم کار نه کوي توخیږي وی چې ما وکتل د دې شل دا مخ تک سور راوتی و دی ګرمۍ سم سېدلی و وی ما ورته وی چې اله شله یو پوټی دلته ودرېږه اله چې اوبه دله یو ګیلاس درکمه او چرته روانې شله وی ما ته وی چې زه خو مکې مکرمې ته حج له روان یم او د خدای بنده په دې توخېدو به ته حج له ځې ته به څنګه مکې مکرمې ته حج له ځې هله را دننه شه چې اوبه هم در باندې وسکم او د سورلی بندوبست به دله وکړم او قافله کې به دې ملګری کم نو په اسانه به حج له ورسې دا ورونو تاسو ته وایم دا واورئ په اسانه به حج له ورسې وی ما ته هغې وی چې مالک ابن دینار ما خو هوښیار ګڼلی خو ډېر قمقل سړی وختې ساده سړی وختې هوښیار نه څوک چې دا خپلې معشوقۍ په تکل کې او بیا د الله په تکل کې نو دی به خوبونه کوي دی به سورو ته ډډې وی دی به د سورلی په انتظاري زه خپل رب پسې منډې وامه په دا توخېدو به ځم یاره ما وی چې دا اوس دی غریب ته وګوره او دی سور مخ ته او دی نور ته او دا په توخېدو مکې ته دا خو د میاشتو مزل دی دا غریب به څنګه رسي زه مړ به شي چېرته وی اتفاق دا و چې په هغه کال خدای پاک ما ته هم حج را نصیب کړ حج وشو لکه څنګه چې نن ستاسو عرفه ده دغسې عرفات مې وکړ لاړم مزدلفې ته شپه مې پکې تېره کړه د مزدلفې نه سار وختي چې موږ څنګ ځو او جمرات ولو وی دقسې چې جمرات مې وویشتل او ومې کتل نو خلق را غونډ دی او یو کس دعا کوي او چغې وی ما وی چې دا سړی څوک دی دا ټوله دنیا ورته را غونډه ده هغه زمانه کې خدا رشنو وی چې زه څنګ ورغلم ومې کتل هغه شل دی دا خلق ته را غونډ دی او دی جاړي خدای پاک ته او شل څه یا الله زه خو ستا په تکل کې رالم ستا د کور نه تو شوم خو خدایه بس ما له ما ونه لیدې نو صفا مروانه مې په توخېدو در پسې منډې ووالې نو الله بیا هم را سره ملاقات ونه شو نو عرفات میدان ته لاړم نو دروازې مې راته چغې ووالې پروردګاره نو مزدلفه کې مې د شپې د پسې منډې ووالې الله نو اوس مې ستا دا شیطان دشمن وویشته په وو کاڼو الله اوس باقي څه دي اوس به خلق قرباني کوي ګډان به حلالوي چیلي به حلالوي څاروي به حلالوي زما مسکین سره څه دي الله زه خو په توخېدو راغلی ما سره خو د پیسې درک نه لګي ما سره خو د روپۍ درک نه لګي الله خلق به ستا په نوم ګډان او چیلي قرباني کوي او څاروي به قرباني کوي یا الله زه د خپل ځان تا ته قرباني کوم خدایا زما شل دا ځان ستا نه قربان او الله دا قرباني قبوله کوي او شل یو چغه وواله او ساتې ووته داسې حجونه خلکو کړي دي داسې خوارې خلکو کړي دي مونږ به څه وایو چې مونږ سختې برداشت کړې نه مونږ څه سختې برداشت کړې مونږ خو چترۍ لاندې وو سختې خو هغې خلکو برداشت کړي چې چترۍ ورسره نه وې مونږ څه سختې برداشت کړې مونږ دا سختې مونږ په سیکل وګرځېدو سختې خو هغې خلکو برداشت کړې چې کوم خلک پیاده را منډې والې دي او یوازې د دې نه د مکې نه پیاده را روان دي هغه خلک د مدینې منورې نه په اوښانو راغلي دي او د عراق نه په اوښانو راغلي دي د شام نه په اوښانو راغلي دي هغه حجونه وو زمونږ خو د راحتو حجونه یې زما رونو نو مونږ به په دې وخت او په دې حالت د خدای شکر ادا کوو شکر چې الحمدلله ای پروردګاره تا مونږ سره ډېر احسان وکړه الله ستا زمونږ په زړه کې د دې حج مینه واچوله تا پروردګاره دې د عرفات میدان ته راوستو تا منا کې راوستو تا را باندې طوافونه وکړل ستا په توفیق شوي دي مونږ ته ګوره زمونږ کار ته ګوره دا ستا په فضل شوي دي چې مونږ دې او بیا د عرفات په دې میدان کې الله اوهو او دې کړولو داسې دې کړو ځان ته چې ځان ته د خدایه ودرولو او هغه حاجي دې رانه جوړ کړه چې حضور پاک نه تپوس وشو وایي کوم حاجي غوره دی الشایس الطفل چې دا ببر سر یې نیولي او بین ترې رواني هغه الحمدلله زه خو نن
ما خو مخکې م راغلی یم خو دا سخت کالنې چې دا موږ دا کم سفر دی او د عرفات ته رالی اوس ځو اوس به پیاده ځو که خیر انشاءالله العزیز ټول به ځو پیاده خپل رب به خوشحاله او موږ به دا تکلیف برداشت کوو پیاده به ځو ګاړو ماړې به خپل کار کوي چې موږ الله راضي کوو الله که ته په دې خوشحالېږې خدایه چې موږ پیاده لاړ شو نو خدای موږ به په خړپوسو تا ته وجاړو موږ به په خړپوسو وتوخیږو پروردګاره خو چې ته پرې راضي شې او که ته راضي نه شو نو زمونږ کړه هسې لاړ هسې برباد شو لبیک اللهم لبیک زور سره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما تحبه وترضاه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما السماوات وملء ما بينهما وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده يا رب العالمين خدای د عرفات په دې میدان کې ولاړ یو الله تا ته مونږ لاس اوچت کړی دی پروردګاره زمونږ ګناهونه معاف کا الله زمونږ ګناهونه معاف کا خدای زمونږ ګناهونه معاف کا زمونږ واړه او لوی زمونږ پټ او ښکاره زمونږ لومبني او وروستني زمونږ زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف کا یا الله مونږ ستا بندگان یو خدای ته زمونږ رب یې ته زمونږ خالق یې ته زمونږ مالک یې تا پیدا کړي یو په دې د خدای ستا شکر ادا کوو ته انسانان پیدا کړي یو تا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړي یو په مسلمانانو کې د یو عظیم مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي یو قرآن والا اهل القرآن پیدا کړي یو الله ستا په ټولو الله په رسولانو کتابونو د آخرت پر ورځ په تقدیر په جنت دوزخ ستا په ذات او ستا ټولو پیغمبرانو باندې الله زموږ ایمان دی خدای پاکه مونږ تا ته محتاج یو تا ته م لاس اوچت کړی دی سرتور سر درته خدایه ببر سر والا او سرتور سر ببرو ګیرو سره او خدای خپې بلې خپې د کفن په دې دوو څادرونو کې د عرفات په میدان کې تا ته ولاړ یو الله زموږ ستا نه بغیر بله سره شته دی نه مونږ چې خدای ګونه وکړو تا له را منډوو ته زموږ رب او دا مو ایمان دی چې بغیر ستا نه د ګناه بخونکي بل څوک نشته الله زموږ ژبې د خدای د دعا د غوښتو قابل نه دي مونږ ستا مخکې سترګې نه شو لګولی الله مونږ خو په ګناه ککړ یو څنګه چې یو پمن او یو ګګ په خټو کې ککړ یو مردار شی هغه وي دقسې مونږ په ګناه کې ککړ یو په ګناهونو کې مونږه خدای د ګناه په خټو چقړو کې پروردګاره مونږه ډوب یو پروردګاره مونږ په دې دنیا کې اوسېږو خدای زمونږ ډېر ګناهګار یو او په خپله خدای زمونږ په دې ګناهونو دا کائنات ګواهان دي مونږ دا نه وایو چې مونږ پاک یو مونږ وایو مونږ ګناهګار یو او دا مو ایمان دی چې ته بخونکی یې ته مهربان یې الله مونږ په غوښتو ته په قبلولو او ته په بخشش او په مغفرت الله خوشحالیږي الله تا خو په قرآن کې اعلان کړی دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم چې ما نه وغواړئ زه درکومه ما نه وغواړئ زه قبلومه او بیا تا ویلي دي من یستکبر عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین انسان په غوښتو خفه کیږي او تا دمکی را کړې ده که تاسو نه غواړئ او کبر کوئ نو ذلیله به م دوزخ ته ولیږم
نو خدایا ستا په در کې څه کمی نه راځي. که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو ونیسې مونږ غرق کیږو، مونږ تباه کیږو، مونږ رسوا به شو، مونږ به تباه شو. او که ته مونږ وبخې نو خدای ستا په اسم نه، خدای ستا په څه، خدای ستا په څه، خدای ستا په څه که ته مونږ وبخې مونږ معاف کړه الله، مونږ معاف کړه خدایه، مونږ معاف کړه الله، زموږ ګناهونه وبخښه خدایه. خدایه موږ هر قسمه ګناه په موږ کې شته خدایه. د عرفات په دې میدان هم تا ته لاس اوچت کړی دی خدایه. سر تور سر درته ولاړ یو خدایه. دغه جامو کې به قبر کې پراته یو خدایه. خدای ستا نه بغیر د موږ بل سره نشته ربه. موږ چا ته وجاړو خدایه، چا له لاړ شو خدایه. خدای چا له لاړ شو، چا ته وجاړو، چا ته سر ولګو. بل رب نشته بغیر ستا نه، بل بخونکی نشته بغیر ستا نه، بل مهربانه نشته بغیر ستا نه. شکر دی خدای چې ته زموږ رب یې، شکر دی خدای چې ته زموږ خالق یې، شکر دی چې تا ته وجاړولم یخ شي خدایه، چې وجاړولم یخ شي خدایه. خدای ته معاف کړي، خدای معاف وکړي، خدای معاف وکړي، خدای موږ وبخښي. خدای زموږ په ګناه د عفو قلم راکاږي. خدای موږ ستا په در کې سترګې نه شو لګولی خدایه، په ګناه ککړ یو خدایه. موږ سترګې تا سره نه شو لګولی. موږ تا په موږ سوله رحم وکړه. موږ له دې ښکلی ژوند راکړه، بچي دې راکړل، مال دې راکړه، عزت دې راکړه. موږ تاله څه وکړل؟ موږ خو تاله سم نه دي کړی خدایه. تا موږ له هر څه راکړل، نعمتونه دې راکړل، رزق دې راکړه، د دنیا ژوند روغ صحت دې راکړه. نو خدایه موږ تاله څه کړي دي؟ اسم نه خدایه. یا خدایه مفتو کې دې پیدا کړو، مفتو کې دې مسلمانان پیدا کړو. الله مفتو کې مو بخښه، الله مفتو کې مو بخښه. زموږ واړه ګناهونه او زموږ غټ ټولو بخښه، زموږ اول او زموږ آخر ټولو بخښه، زموږ زاړه او نوي ټولو بخښه، زموږ پټ او ښکاره ټولو بخښه. خدایا چې ستا کم حقونه دي او زموږ په غاړه کې پراته دي، الله ته بادشاه یې، څوک درنه تپوس نشي کولی. ته هر څوک تپوس نشي کولی چې دا خړسري دی ولې وبخل. تا نه څوک تپوس نشي کولی. خدایه خپل حقونه راته وبخه، خپل حقونه راته وبخه. او که ستا د بندګانو کوم حقونه زموږ په غاړه کې دي نو خدایه هم ستا بندګان دي، تا له چل درځي، موږ له نه ورځي. خدایه د هغې نه هم خلاص که. خدایه هغه حج چې تا فرمایلی دی چې څوک حج وکړي، رفث او فسوق او جدال جګړې پکې نه او د ګناه خبرې پکې نه، نو رجع کیوم ولدته امه، داسې واپس شو لکه د مور نه پاک پیدا. خدایا د مور نه چې څنګه پاک پیدا و حق قسم کې خدایا زمونږ دا حج مبرور وګرځې، حج مقبول وګرځې، حج مبرور وګرځې، حج مقبول وګرځې. الله حج مبرور وګرځې، الله حج مقبول وګرځې. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله خير حافظا
وهو أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله ستا په ښکلي نومونو ستا په ښکلي صفتونو الله ته حنان منان ذو الجلال والإكرام الله ته حي قيوم ستا نه بغیر بل رب نشتا الله زمون گناهونه معاف کا الله زمون گناهونه معاف کا زمون د مور او پلار گناهونه معاف کا یا الله چې د چا مور او پلار جمدي دي روغ صحتونه ورکا او چې د چا مړه دي خدای قبر په ګلې ګلزار کا قبر تیرې په رڼا کا ته تقصیرات او پاتارا نیولې خدای پاک ته معاف کا زمون نیکونه نیاګانې که د پلار د طرف نه که د مور د طرف نه مغفرت نصیب کا دعاو کې زما والدینو ته بالخصوص دواړه قبر کې پراته دي ما پلار مور خدای وکړي ما یو ترور و ما سره ډېره مینه کړې ده قبر کې پراته ده دعا کوي چې خدای وبخښي ما یو خور ده قبر کې پراته ده دعا ورته وکړي چې خدای وبخښي خدای زموږ مړي وبخښي خدای مړي وبخښي جمدي وبخښي خدای د دوی چې کوم مړه دي په قبرونو کې پراته دي خدای ته وبخښي خدای که عذابونه پرې پراته دي خدای زموږ د دعا د برکته ته عذابونه لرې کړي الله موږ سره خو مور او پلار ډېر ښه کړي دي ډېرې ښه کړي دي زموږ هر څه د هغې د برکت خدای ته وبخښي خدای قبر تیرې پرې رڼا کړي او چې د چا مور پلار جمدي دي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي یا الله تا ته م لاس نیولی دی موږ د خپلو بچو د غمونو نه وساته خدایه موږ ته د خپلو بچو غمونه مه ښایه الله بچي مزګزاره که خدای دینداره که خدای د مخلوق د شر نه وساته د حاسدینو د حسد نه وساته د شریانو د شر نه وساته د بد نظرو د بد نظرو نه وساته تعلیمونه چې څوک کوي خدای ته پکې کامیاب کا ته کامیاب کا زمونږ خدایا زمونږ رونه زمونږ خویندې زمونږ رنداریانې او د هغې اولاد خدای د دنیا و آخر خوشحالی ورکړه د دنیا او د آخر د غمونو نه وساته زمونږ زمان زمونږ اوښیان خدای ټول وبخه ټول په خپل کورونو خوشحاله که یا الله چې د چا بچي نی بچي وله ورکه د چا زامن نی نارینه اولاد وله ورکه ای رونو د اخلاص دوا ماته وکړې ماته وکړې سلمان له ونیز حمد له خدای زامن ورکړي زړه د اخلاص سره ته دوا وکړې دا زولې لږې خدای ته اوچتې کړي یا الله زما سلمان له ونیز احمد له او خدای که تاسو کې را چا زامن نی نوسي نی زولی درته نی زموږ له خدایه نوسي راکړې زامن راکړې خدای ستا د دین دپاره غواړو ستا د دین دپاره غواړو خدای ارمان وسان وسیرې دعا وکړې چې خدای خوشحاله کړي خورایه خورایونه مې دي ورېرونه مې دي دعا وکړې او چې زما دپاره دا لږه دعا وکړې چې خدای دینداره کړي خدای د غمونو فتنو نه ستاسو بچي ستاسو خورایونه ورېرونه ټول د خدای کامیاب کړي او د چا چې د زړه څه حاجات دي زړه کې راولې حاجات خدای ته موږ یې د خپل رب نه غواړو موږ یې د بل چا نه نه غواړو موږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه پرې خوشحالېږي موږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه سره هر څه شته موږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه زموږ په دې چغو خوشحالېږي ریاکارۍ نه م توبه ده الله توبه ده خدایه ګناه نه م توبه ده بیا به نه کوو خدایه خپل حاجتونه اړه کې راولئ خپل حاجتونه راولئ اړه کې راولئ اړه کې حاجتونه خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای موږ له روغ صحتونه راکړي خدای روحاني جسماني بیمارونه هم پاک کړي خدایه موږ له روغ صحتونه راکړي څوک بیماران یې ته جوړ کړي د چا ښځې او د چا خاوندان د چا مور او پلار د چا کورونو کې څوک بیماران دي خدایه مرض ستا په لاس کې دی شفا ستا په لاس کې ده خدای ته روغ صحتونه نصیب کړي خدای ته جوړ کړي پروردګاره
یا الله بیا دنه سوال کو چې د چا څه حاجات دي ولی پوره کړي. الله مونږ ته خو ډېرو خلکو د دعاګانو ویلي دي، مونږ ته تمه ده، مونږ ته تمه ده د دعاګانو، نو مونږ ته خو هغه هیر دي رانه هر څه رانه هیر شو خدایه، د هغې دعاګانې مانه هیرې دي، نو تا ته د یادولو حاجت نشته خدایه چې څوک زمونږ د دعا په تمه دي خدای دعا وله قبوله کړي، چې څه دعاګانې غواړي تا ته معلوم دي خدایه وله قبوله کړي. یا الله مونږ د خپلو ښځو سره او دا زنانه د خپلو خاوندانو سره او مونږ د خپلو خویندو وروڼو بچو سره د نوسان وسو زمان او خیانو سره خدای دې ځای ته بار بار راولې، خدای د عرفات مخیري مه کې، یا الله د عرفات مخیري مه کې، خدای د عرفات مخیري مه کې، ته قبول کې خدایه، ته قبول کې الله. الله مونږ تا نه ډېر خوشحاله یو، مونږ تا نه ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله یو. الله ته زمونږ نه راضي شه خدای، زمونږ نه خوشحاله شه الله. الله ته مونږ ډېر خفه کړی ښه، ته مونږ ډېر خفه کړی، مونږ سره جوړه وکړه، مونږ سره جوړه وکړه، مونږ سره جوړه وکړه. زمونږ په دې زولی کې خدایه خیر واچوه، زمونږ زولی کې خیر واچوه، زمونږ زولی کې خیر واچوه. زما لوڼه دي هغې ته دعا وکړئ چې خدای په خپلو کورونو خوشحاله کړي. انګیندې مې دي دعا وکړئ چې خدای روغ صحتونه ورکړي، دلته خدای ما سره راولي او زما دا ستاسو خپله مو ځان ته مو کې ما ته زمونږ د انګیندو د هغې مور او پلارونه خویندې ټول الله خوشحاله کړي، خدای ټولو له خیرونه ورکړي، خدای زمونږ رشتې چې چا سره دي ته خوشحاله کړي، او خدای چې څوک هم خپلوان دي ته خوشحاله کړي، چې څوک هم دوستان دي ته د دنیا و آخر خوشحالی نصیب کړي، د دوستانو بچي م الله خوشحاله کړي، خیر او برکت یې نصیب کړي. زمونږ ټول ګروپ چې دلته ناست دی او که په خیمو کې دی او که په لارو کوڅو کې دی خدای د ټولو عرفات قبول کړي، د ټولو حج قبول کړي. سربلند حاجي صاحب ته هم دعا وکړئ خدای دې خوشحاله کړي، هر څه چې وشو الله دې وله خیر او برکت ورکړي. دا غرونه دي بخبلند ډاکټر صاحب دی او دا مونږ سره دلته بل نورم راغلی دي نورونه ټول دې خدای خوشحاله کړي، الله دې خیرونه او برکتونه نصیب کړي. زما بعضې دوستان دي په مردان کې پېښور کې یو ځای بل دی ما سره ډېر محبت کې ډېر اخلاص کوي، نمونه یې نه علم، خدای ټول خوشحاله کړي، ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي او خدایه د ټولو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. پنډۍ کې زما یو دوست دی او دارنګې فیصل آباد کې دی، پېښور کې دی، آیت آباد کې دی او زمونږ په بخشو کې دی، دارنګې په چارسده کې ټولو ته دعا وکړئ چې الله خوشحاله کړي او خدای پاک د چا بچو کې اتفاق نشته دعا وکړئ چې خدای د بچو اتفاق نصیب کړي، د انګیندو اتفاق الله نصیب کړي او په کورونو کې خدای اتفاق راولي. د چا چې کورونو کې ناچاقۍ دی خدای په روغې بدلې کړي، په اتفاق یې بدلې کړي. یا الله د زنګدن د سختۍ نه مو ساتي، الله د قبر د عذابونو نه مو ساتي، د آخرت د سختو نه مو ساتي، خدایا د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي، د کوډګرو د کوډو نه مو ساتي. خدایا مونږ ټول سره د باله بچه سره د زامنو لوڼو د هغې د اولاد خویندې وروڼو د هغې د اولاد دوستانو سره خدای مونږ د خپل حفاظت په قلا کې بند کړو. یا الله که مونږ ته څوک سکیمونه جوړوي، زمونږ بچو ته څوک سکیمونه جوړوي، زمونږ مال ته څوک سکیم جوړوي، زمونږ عزت ته څوک سازشونه جوړوي، الله هدایت ور نصیب کړي. که هدایت په قسمت کې نه نو خدای په خپل قهر یې ووایي او خدای زمونږ ته حفاظت نصیب کړي. خدای که مونږ ته څوک سکیمونه جوړوي او زمونږ بچو ته جوړوي، زمونږ مال ته، زمونږ عزت ته، زمونږ حیا ته خدای هدایت ور نصیب کړي. که هدایت قسمت کې نه په خپل قهر یې ووایي، په خپل تور یې ووایي ولې مسلمان ته سازش جوړوي، مونږ ته محفوظ کړي. خدای زمونږ پړونو کې مسلمان ته چې حسدونه یې لرې کړي خدایا، بغضونه یې لرې کړي خدایا، او که مونږ ته د چا یو خدای لرې کړي حسدونه او بغضونه لرې کړي. که چا سره مرانې دي په روغې بدله کړي، چا سره فتنې دي په روغې بدله کړي او خدای ته رانه راضي شي. یا الله خدایا تم دا آخري حج مکې تم بیا بیا راولې، وروستو مرحلې د مزدلفې د جمراتو طواف وداع راته آسان کړي، مدینې منورې تم په خیر بوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دیدارم نصیب کې داغي د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې داغي شفاعتم نصیب کې داغي روزه مبارک تم خدای بار بار ادرولې کې د درود شریف توفیق راکې خدایا که حرمینو کې مونږ سبي ادبې کړي طوافونو کې رانه غلطۍ شوي عمرو کې غلطۍ شوي معافي غواړو معافم کې خدای د حرمینو آداب را نصیب کې خدای د حرمینو آداب را نصیب کې او د مدینه شریفې آداب را نصیب کې الہ العالمین زمونږ دا غیږې او زمونږ دا زولې د خیر نه ډکې کې خدایا زمونږ د سلمان دی والده لږه بیماره ده د جمع او د اخلاص دعا ورته وکړه چې خدای روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي او بیماری خدای په روغ صحت بدله کړي او موږ سره خدای پاک سره د ټولو بچو دلته بار بار راوستلی کې او خدایا که ستاسو په کورونو کې څوک بیماران وي یا الله بیماری خو ستا په لاس کې ته ولا شفا ورکړي او خدای روغ صحتونه ورکړي الله زمونږ د ښکلي ملک پاکستان مل شي خدایا زمونږ ښکلي ملک پاکستان آباد کې خدایا زمونږ ښکلي ملک پاکستان په قرآن او په سنت آباد کې الله او خدای چې دا کم کشپکشان پکې شروع دي او دا فتنې شروع دي معاشي مشکلات دي خدای دا په خیر باندې بدل کې زمونږ ډېر ښکلی ملک دی خدای ته په قرآن او سنت آباد کې الله د سعودي د حکومت الله په دین آباد کې د حرمینو حفاظت وکړي د دې ښکلي ملک الله حفاظت وکړي خدای زمونږ حفاظت وکړي زمونږ د دین او د ایمان حفاظت وکړي خدای خاتمه بالایمان کې یا الله که تا زمونږ په تقدیر کې څه سختي لیکلي او زمونږ په تقدیر کې د خدای څه پریشانۍ لیکلي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب خدای ته خوا بدلولم شي که نه نو خدای زمونږ هغه پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي زمونږ مشکلات په خوشحالو بدل کړي چې چاته څه ټینشنونه دي خدای ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك او دلته زمونږ بعضې ملګرو ډېر خدمتونه وکړل دا دې په کورسو کې وګرځولم مې د حاجي صاحب دی او دا دلته سلیمان دی او دا دغه دی دا او زاید الله دی او دا دغه څه شو او صدیقه دعا ورته وکړې مونږ سره ډېر ښه وکړل د دې د برکته مونږ رالو خدای ډېرې خوشحاله خدای ته بار بار دلته راولې خدای د زړه حاجات یې پوره کړي او زما دا ورور دی منظور د والد صاحب دی والده ما ته همیشه وایي مونږ ته دعا کوئ دوی والدینو ته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله یې ټولې دعاګانې قبولې کړي دی خدای په خپلو بچو ابوبکر دی محمد احمد څومره بچي دي خدای پاک دې ټول خوشحاله کړي خدای دې په بچو باچا صاحب ته دعا کوي باچا جي زموږ ډېر خدمت کوي خدای دې په بچو خوشحاله کړي الله خیر او برکت ورکړي چا هم چې زموږ دلته خدمت وکړو خدای خوشحاله کړي دا تور سرو ته دعا وکړي دې بچو ته دې لوڼو ته دوی ته دعا وکړي خدای ته بار بار راولې خدای دوی دغه د بچو راولې خدای غېږې د نارینه اولاد نه ډکې کړي او خدای ته په بچو سره راولې ته بیا بیا راولې خدایا او د دې خدای دا خو تور سرې دي د ګرځېدوم نه دي خدای تعالی راغلی دي او تا ته لاس نیولي دي خدای د دوی دعاګانې قبولې کړي خدای دوی ټولې حاجتونه یې پوره کړي خدایا خدای په چې څه حاجات دي تا ته معلوم دي او بچې ځان ته خپل حاجتونه زنانه ټولو ته خپل حاجتونه رامخکې کړي رامخکې کړي خپل حاجتونه خپل پروردګار ته خپل رب ته زما رب په دعا خوشحالیږي که نه زما رب په غوښتو خوشحالیږي او چې دې میدان کې رانه کې کوم ځای به یې راکوي نو زموږ خو ورته ولاړ یو لبیک ورته وایو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک نو زما دې ته دعا وکړې دې تور سرو ته خدای د دې دعاګانې قبولې کړي خدای د دوی د حیا ژوند نصیب کړي د پردې ژوند یې نصیب کړي د چا پکې اولاد نی اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ورکړي په خپلو بچو خوشحاله کړي په مور پلار یې خوشحاله کړي په وروڼو خویندو یې خوشحاله کړي او د دنیا او د آخري عزت ورکړي او الله د حیا او د پردې څادر پرې واچوي او الله تعالی ته د بیبي فاطمې سره او د بیبي عایشې سره خدای هغه زندګي او حیاګانې نصیب وګرځولې کړي او خدای ته زمونږ سره یو ځای خدای جنتونو ته بوتلی کې خدای ته په خپلو کورنو خوشحاله کې او چې چاته پکې څه ټینشن پریشانۍ دي خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي په خپلو کورونو یې خوشحاله کې په خپلو خاوندانو یې خوشحاله کې په خپلو بچو یې خوشحاله کې
په خپلو مور او پلارونو خویندو یې خوشحاله کړې او خدای دوی ته هم که چا د دعاګانې ویلي دي تا ته معلوم دی دعاګانې وله قبولې کړې خدای زمونږ او د دوی دا حج قبول کړي عرفه رسول الله مبارک فرمایي الحج عرفه وایي حج هم د عرفه ده ګورې حضور پاک وایي دا عرفه حج دی دا حج دی خدای زمونږ دا حج قبول کړي خدای رکن اعظم دې ته قبول کړي او الله که زمونږ نه پکې څه بیادبی شوي معاف یې کړي ریاکاری به شوي خامخا شیطان دې زړه ته ظالم وسوسې ورچوي دا غیر اختیاري موږ معافي غواړو خدایه معافي غواړو خدایه ریاکارونه د شرکیاتو نه مو ساتې کفریاتو نه مو ساتې فسق و فجور نه مو ساتې خدای بچیم خو دینداره کې مونځ ګزاره کې روژه داره کې او سلمان ته زما دا بچی دعا کې بیمار دی چې خدای جوړ کړي او خدای کامیاب کړي او خدای والا د زړه خوشحالی ورکړي او بل زوی مې انیس احمد عالم دی چې خدای شیخ الحدیث کړي دواړو له خدای زامن ورکړي او دواړه خدای زما او د کور والا زمونږ د غېږې لاندې وساتي د اتفاق زما انګین دی خدای زمونږ د غېږې لاندې وساتي ستاسو انګین دی ستاسو بچي خدای د غېږې لاندې وساتي